غلی یو انسان د خپل ایمان او د عقیدې په بنیاد باندې وي هغه ته هېڅ قسمه سیاره وي نه ورته دغه وي د دې باباګانو د دې مشرانو د دې عوامو دغې خبرې ته ګورم تاسو ته صرف یو څو خبرې کوم او هغه دا چې ټول زما د ټولو نه اول دا درخواستو او عوامو ته مې کړی چې خدای دپاره دا میشن دومره لوی دی چې تاسو هم پکې مونږ سره په دې میشن کې لږ وخت دپاره ودرېږئ تر دې حده پورې عوام څه ودرېدل چاته تکلیف دی څوک لګیا دي زموږ د کارګنانو د جذباتو امتحان دي زه صرف یو خبره کوم چې موږ راوتي وو هغه صرف دې دپاره چې پاکستان جوړ شوی د اسلام په نوم باندې دی او ټوکې کېږي د حضور علیه صلات وسلام د عزت او ناموس د هغې دپاره د اواز پورته شي د هغې دپاره راوتلي وو زمونږ مقصد نه عوامو ته تکلیف ورکولو نه صرف اواز رسولو چې دا څنګه اواز ورسېده په دې باندې زه نن د خپلو کارکنانو د مشرانو د کشرانو ډېره شکریا ادا کوم او اخري پیغام تاسو له درکوم چې خدای دپاره که پولیس انتظامیه ده که ادارې دي او که زمونږ عوام دي چې کله په قبر کې ورښکته شي او لغت دغه تورې تبی در پسې ولګوي نو پلار به هم دنه را واپس شي رور به هم دنه را واپس شي زوی به هم در باندې خاورې د پاسه انبار کې واپس به شي درنه که په حقه ځای کې ستا په کار راځي نو صرف کریم حقا محمد رسول الله مبارک دی زمونږ د دې خلکو عزت او ناموس صرف دغه وه مونږ دې دپاره نه یو راوتی چې روټي کپړه مکان مونږ وایو مه راکوه پروا نشته مه روټۍ راکوه مه کپړه راکوه مه مکان راکوه مونږ ته شوهټي راکړه چې زما د کریم حقا عزت او ناموس به محفوظ وي بس مونږ ته دا راکړه چې د حضور علیه السلام د محافظینو د ختم نبوت ته به چې کوم دی په دې ملک کې باغي پورې ټوکې نه کېږي مونږ ته شوهټي دا راکړه چې د غازي ملت هغه زخم زمونږ تازه او زمونږ نه به پوره من خلک هم په دنیا کې نور وي چا چې د شپېتو لکو خلکو باوجود د هغه د تیر جنازې د غازي ممتاز حسین قادري د لیاقت باغ سینه ګوا ده چې شپېته لکه خلک راغونډ شوي وو مونږ بیا هم هغه خاورو ته وسپاره او په ارام باندې روان شو مونږ یوه پاڼه هم نه ده چې کوم دی غورځولې د هغې باوجود زمونږ د صبر امتحان حکومت ولې اخلي زمونږ چې کوم دی د ضبط امتحان حکومت ولې اخلي مونږ په هغه ورځ صرف د غازي د اخري دیدار د هغې اخري دعا دپاره فاتحې دپاره روانو څلور ورځې ولې مونږ انډینو مونږ د انډیا فورسو چې څلور ورځې تا زمونږ نه ډېره توکړې وه او په هغې کې دې په زرګونو نفري راوستې وه او بیا دې بانه وروسته دا جوړه کړه چې سبا له بله ورځ میچ دی میچ هم دی که د حضور د عزت او د ناموس مسله همه ده ما له جواب راکړې چې کوم ملک جوړ د حضور په نوم باندې دی په هغې کې به داسې پاتې کېږي نو زه صرف د دې دپاره راوتلی وم چې مونږ خپل اواز ایوان اقتدار ته ورسو او دا هم ورته وایم چې دا چې کوم دا صرف د یوې ګنټې کالو ټولو کارګنانو ته پته ده دا صرف د جمعې د مونځ کالو په ذات د خدای قسم دی دا خبره ځان سره یاد وساتي که مونږ ته یو ورځ مخکې قایدینو کال راکړه نو بیا به ټول پاکستان جام په مکمل طور باندې ځکه انتظامیه ته ووایم چې زموږ نه پوره منه بل څوک نشته موږ د شپېتو لکو خلکو په وخت کې که دا ټول سیاست را جمع شي چلنج مې دی ورته راغونډ کړي شپېته لکه خلک مګر بیا هم موږ پوره منو الحمدلله زه ځکه وایم چې تاسو دا خبر زموږ په وخت کې ورسوئ او رسېدلی دی چې دا نن چې موږ راوتلي یو صرف د یوې ګنټې په کال باندې زموږ مقصد د خپل کریم آقا د عزت او ناموس حفاظت دی او د هغې دپاره راوتلي وو بلکې عوام چې دي یو طرف ته او بل طرف ته کیلومیټرو لاینه لګېدلي دي موږ صرف د عوامو د خاطره الله گواه دی صرف د دې خپلو عوامو وروڼو د خاطره او زمونږ چې کومه د چرسدې انتظامیه ده د هغې ډپیو صاحب زه مخکې نه پېژنم چې د دهشتګردو خلاف د هغه اقدامات چې دي دا قابل تحسین دي
او هغه چې کوم دی دلته هغه خلکو باندې لاس اچولې چې په هغې باندې چا لاس نو اچولی د هغې خلکو مدارس یې بند کړي چې چا ورته څه ویلي نه وو موږ هغه اپریشیټ کړې وه خو په دې معامله کې که ما خاطر وکړم د دې عوامو خاطر کوم د دې مریضانو خاطر کوم د دې غریبو خلکو خاطر کوم چې کوم دلته ولاړ دي او زه وایم حکومت وخت ته پیغام ورکوم چې د خدای دپاره قبلت درست کړئ موږ پوره امن خلک یو نو زموږ د صبر امتحان نور مه اخلئ چې کله مقاعدینو د ملک پر ملک گیر احتجاج کال ورکا انشاءالله تعالی د صوبې بر نه به په جمع باندې که خیر په هر ځای کې بیا زما د مزد قلندر وي بیا پکې بل څه نه وي لهذا موږ ټول د آخري پیغام ورکوو چې کوم وروڼو ته زموږ نه تکلیف دی د زړه نه نه د هغې نه معافي غواړم او بار بار ورته وایم چې الله ګواه دی چې دا ناموس رسالت مسله ستاسو هم ده د دې خپلو وروڼو ته وایم دا ستاسو مسله هم ده راوځئ د دې تحریک کې زموږ چې کوم دی زوړې بازو جوړ شئ د خپل کریم اکا د عزت او ناموس دپاره هم یو ورځې راوځئ خپلو برسیانو کې سیاسي جلسو کې خو راوځئ یو ځل د خپل محبوب د عزت دپاره هم راوځئ قسم په ذات د خدای که یو نظر د رحمت در باندې زما د دنیا به مو ښایسته وي واقعیت به مو ښایسته وي لہذا چې څومره عوام دي خپلو خپلو ګاډو له ورسئ او خپلو خپلو ګاډو کې کښېنئ انشاءالله تعالی موږ درنګ ساز کې باقاعده طور باندې موټر وے کولاوو او خپلو کارکنانو ته مې خواست دی چې مکمل طور باندې پر امن وي او هیڅ قسمه چې کوم دی قانون لاس کې وانه خلي پر امن طریقې سره د دې ځای نه رخصت شي